هغه بیانوم. عزتمندو، عشره ذی الحجه د ذی الحجې دا 10 ورځې دا ډېرې معززې ډېرې مکرمې دي او په دې کې عبادات د دې ډېر زیات اجر او ثواب شریعت کې پیغمبر صلوات و سلام په حدیث مبارکو کې هغه ذکر کړی دی. الله رب العزت په ټول کال کې 12 میاشتې مقرر کړي. الله یو آیات مبارکه کې فرمایي ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا. دا الله په نسبت باندې د میاشتو حساب چې الله کمنه اسمانونو زمکه پیدا کړی دا 12 میاشتې دي. بیا دغه 12 میاشتو کې الله رب العزت فرمایي منها 4 حرم، سلور پکې ډېرې د عزت والا دي. پیغمبر صلوات و سلام په حدیث مبارکو کې چې کم د سلورو میاشتو وضاحت او تفصیل کړی دی هغه کې پیغمبر صلوات و سلام هغه کې یو ذی الحجه ذکر کړی دا چې هغه رمضان المبارک دی، شوال دا، ذی القعده دا، ذی الحجه دا، محرم دا. خو برحال هغه سلورو میاشتو کې چې کم دی هغه ذی الحجه هم دا هغه معزز میاشتو نه چې کم کې الله رب العزت سلورو هغه ته د عزت والا ویلي. ذی الحجه کې بیا دا 10 لومبنۍ ورځې چې کومې دي دا ډېرې د عظمت او د برکت والا دي. د آیات مبارکه کې الله رب العزت قسم خوړلې د دې په عظمت باندې چې دا 10 ورځې د ذی الحجې دا د عقلمن سړي دپاره دا ډېر د عظمت والا دي، ډېر د عزت والا دي. الله رب العزت فرمائی والفجر او قسم میری په سحر ټیب بانی، وليال 10 او قسم میری په غلس شپو بانی، والشفع والوتر او قسم میری فجب عدد بانی فتاق بانی، واللیل اذا یسر او پاشپ بانی چې کله هغه روان شي ختمې دو طرف ته. هل فی ذالک قسم لذی حجر، واشتپدی کی یو لوی قسم یو لوی عبرت لذی حجر د خاوندانو د عقل لپاره. دی آیات کې الله رب العزت ولیان 10 باندې قسم خوړلې دی. مفسرین لوی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ او امام مجاہد رحمت اللہ علیہ او د دین نور علماء وی چې د لیال 10 نه مراد 10 ذی الحجہ واللیال 10 المراد بها 10 ذی الحجہ. وی پدې سره مراد د ذی الحجې چې کمې دا لسی شپې دي دا 10 ورځې دي لومبنۍ. وی په دې آیات مبارکه کې چې الله قسم خوړلې دی دا مراد دی. د دین هم پته لګي چې دا څومره د عظمت والا دا ورځې دي او دا شپې دي. حدیث کې احادیث مبارکیو کې پیغمبر صلوات و سلام هم د دې ډېر لوی عظمت بیان کړی دی، ډېر لوی شان بیان کړی دی. یو حدیث کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي سید الشهور شهر رمضان، د ټولو میاشتو سردارا هغه د رمضان مبارک میاشتا. واعظمها حرمتا ذو الحجه، او په دې ټولو کې د ټولو نه لوی لویا د عزت والا میاشت کومه ده دا د ذی الحجې هغه میاشتا. رمضان مبارک میاشت دا د ټولو میاشتو سردار ده او د عظمت او د عظمت او د عزت او د اکرام په لحاظ سره هغه د ذوالحجې چې کومه دا میاشت ده دا ده.
دا شعب ایمان کی دا حدیث پیغمبر صلوات و سلام اغا نقل لی دا غرنگی او بل حدیث کی پیغمبر صلوات و سلام دا دی لسو رزو ډیر زیات عظمت بیان کړي دی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے پیغمبر صلوات و سلام دا ترزوی دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اغا فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلوات و سلام ارشاد مبارک فرمائے لے دے ما من ایام العمل الصالح وی نشترے دا غورزونا نیک عمل کولونا فیہا پدی کی احب الاللہ چاگا دیر محبوبی اللہ تعالیٰ تا من هذه الایام دا دی ورزونا یعنی ایام العشر پیغمبر صلوات و سلام فرمائی چی وہ رزم دا سنشتا پو رزو کی چی پا آغی کی نیک عمل اللہ تعالیٰ تا دا دی لسو رزو دا نیک عمل نا بہتری یعنی پا دی لسو رزو کی چی سمرا عمل اللہ تعالیٰ تا نیک عمل اغا مقبول دے اغا غور دے اغا محبوب دے دا سی بلا ورزا نشتر پیغمبر صلوات و سلام فرمائی قالو یا رسول اللہ صحابہ عرض کو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ یو سڑے دا اللہ پلارا کی جہاد کئی نو ولی دا جہادم دا دے لسو رضو متعلق برابر نرے قال ولل جہاد فی سبیل اللہ پیغمبر صلوات و سلام او فرمائل چی دا اللہ پلارا کی جہاد کول جنگ دل او دا اللہ دا رضا دا پارا جہاد کول اغہم دا دے لسو رضو دا عبادت مقابلہ کی برابر ندی یو سڑے جہاد للال شی او یو سڑے پدی لسو رضو کی پکور کے عبادت کی پیغمبر صلوات و سلام وی دا آغا مجاہد دا اجر و ثوابنا دلتا دتا پکور کی پدی لسو رضو کی پا عبادت مانے زیاد اجر و ثواب ملاوی کی پیغمبر صلوات و سلام فرمائی یو کس دا سرے چی دا آغا عمل آغا دا برابر کی دیشی او دا سرا چکم دے یو شان کی دیشی الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء یو سڑے جہاد تلاڑے پخپل نفس باندی او پخپل مال سرا او دا جہاد کی شہید شو مال دا اللہ پلار کی قربان کو او زان دا اللہ پلار کی قربان کو دا عمل دا وسط اغا سڑی دا عمل نہ بہتر دے چکم دا ذوالحجی پا دے لسو ورځو کی اغا عبادت کئی گورا سمر لوی فضیلت پیغمبر سر دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخپل صحیح اغا کتاب کی دا حدیث نقل کرے دے پیغمبر صلوات و سلام وی چی دا دی لسو ورځو کہ نیک عمل کول ذوالحجی دا یو بلا ورځ دا سنشتا چی پاغی کے نیک عمل اللہ تعالیٰ تا دے لسو ورځو نہ بہتری صحابہ ویل چی بدے لسو ورځو کے او سڑے جہاد للال شي ولے اغم برابر نہ دے پیغمبر صلوات و سلام فرمائل چی نا ولل جہاد فی جہاد چی او سڑے کئی اغم برابر نہ دے بدے لسو ورځو کی چا یو سڑے مجاہد دے جہاد کئی او یو سڑے دلتا عبادت کی بدے لسو ورځو کی دا لسو ورځو والا چکم دے دا اغن بہتر دے الا رجل خرج بنفسه ومال یو سڑے جہاد تلال شي او د خپل سر قربانی مو کی او د خپل مال مو کی هغه ته بهتر دی بلکې څه بهتر کیدی نشي څومره لوی اجر او ثواب پیغمبر صلوات و سلام د دې لسو ورځو د ذوالحجې په عبادت پوستلې یو حدیث کې پیغمبر صلوات و سلام فرمایي چې په دې لسو ورځو کې یعنی د یکم ذوالحجې نه والا تر نهم ذوالحجې پوری د لوی اختر ورځې پوری په دې کې روزه نیول یو روزه د یو کال د روزو د اجر او ثواب دی پیغمبر صلوات و سلام فرمائی ترمذی شریف کی دا حدیث د پیغمبر صلوات و سلام نقل لے پیغمبر صلوات و سلام فرمائی یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ
پیغمبر صلوات و سلام وی برابر دا روجنی ول د هر ورځي د دې لسو ورځونه بصيام سنه د روجو د کال سره یعنی یو سړی په دې لسو ورځو کې یکم ذل حجینا تر نهم ذل حجې پوری هر ورځ روجه ونیسي نو دغه یو روجه د الله په نسبت باندې د دې اجر او ثواب د یو کال د روجو برابر دی پیغمبر صلوات و سلام فرمای خا بیا فرمای دغه حدیث مبارک دویم جز کې چې قیام د شپې کول په دې لسو ورځو کې دا ليله القدر د شپې د قیام برابر دی وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر او د دې لسو ورځو ذل حجې په دې کې د شپې عبادت کول د شپې قیام کول الله تعالی ته ودرېدل پیغمبر صلوات و سلام فرمایي دا برابر دی بقیام لیلة القدر د ودرېدو د لیلة القدر دا حدیث ام امام ترمذی رحمت الله علیه خپل صحیح کتاب کې نقل کړی دی وګوره پیغمبر صلوات و سلام دویم فضیلت دا بیان کو چې د ورځې روزه ونیسي پرې کې دغه روزه د یو کال د روزو برابر ده صحیح حدیث دی او د شپې پکې الله تعالی ته ودرېږي نو د شپې دغه قیامي د لیلۃ القدر د شب قدر د قیام برابر دی څومره اجر او ثواب چې الله رب العزت د قیام د شب قدر والا ته ورکي دغه اجر او ثواب دیته ورکي او داغي اجر او ثواب په الله رب العزت بیان کړی دی لیلۃ القدر خیر من الف شهر یو شپه د لیلۃ القدر عبادت کول الله تعالی ته ودرېدل دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده او پاغي کې پتن نه لګي یقین خونی چې دا ورځ دا یا نه دا پاغي کې تعین نشتا او په دې کې پیغمبر صلوات و سلام خکارت تعین کړی دی چې دا لس شپې د ذل حجې په دې کې عبادت دا د لیلۃ القدر برابر دی پیغمبر صلوات و سلام حدیث مبارک کې د ذری موافق شک کول دا سړی مسلمان نشي پاتې کیږي حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وای کومه ته یو سړی دا وای چې دا غر په خپل د دې ځای روان شو ال تلاړې نو زه دا خبره منم کې ریشي غر د یو ځای نه بل ځای تلاړ شي او کو یو سړی ما ته دا وای چې پیغمبر صلوات و سلام په خبره کې د ذری موافق شک دی یعنی دا سن ده شوی نو دا خبره زنه منم عزتمند دا ډیر د عظمت والا ورځې دي دا ډیر د عبادت ورځې دي علماء لیکلي دي چې د رمضان مبارک آخري لس هغه شپې چې کومې دي آخري عشره دا بهتر ده پر ذل حجې دا لومبنۍ لس ورځې بهتر دي نو یو قول خدا دی چې د ذل حجې دا لس د هغه اخیرنو د رمضان نه هم بهتر دي دویم قول دار چې نه د رمضان مبارک اخیرنۍ لس ورځې چې کومې دي هغه بهتر دي مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح د مشکات کې د وضاحت کړي لري چې نه فیصله په دی وکړو چې شپې د رمضان مبارک اخیرنۍ عشرې اغشت لس شپې بهتر دي خو ورځې چې کومې دي دا د ذل حجې دا بهتر دي او د دې وجه به ویلې ده چې ځکه هغه بهتر دي چې په هغو شپو کې شب قدر ده اکثریت قول موافق لیلۃ القدر شب قدر چې کومه شپه ده هغه په اخیرنۍ عشره د رمضان مبارک کې امکان دی نو دې د وجه نه هغه شپې بهتر دي او د ذل حجې په دې لس ورځو کې د عرفات ورځ د وقوف عرفه ده نو دا ورځې چې کومې دي دا د هغو ورځو په نسبت دا بهتر دي پیغمبر صلوات و سلام